زما د مالور و مالی را کور روغه را منټه که مالی راړه دنیا ورانه کله به زما ته د انصاف زه به دا نورې لوړه نه ودوم زما ته خو دا نور یم درې ناستې دي زه به دا څنګه ودوم دا به هم زه ورکوم او ماله به یې مړي روړي ته چې مې یاد کې نو دنیا مې ټوله هېره کړله چې مې یاد کې نو دنیا مې ټوله هېره کړله اوس چې دنیا او بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی. قدرمندو کاشف علي چې راځي نو کاشف علي به غم له راځي، کاشف علي چې راځي نو کاشف علي به خفګان له راځي. قدرمندو بیا یو واقعه ورسکروټ علاقه ده، ورسکروټ علاقه باندې بیا یو غم، یو خفګان، یو جړه. قدرمندو والله زه پښتنو باندې ویاړ فخر کوم او پښتون زه هر ځای کې په ډېر فخر یادوم، خو دلته پښتون د پښتون هغه نوم لاړو، د پښتون هغه نامه لاړه. قدرمندو د ماما بچی وه، خپلو خپلوانو له یې ورکړې وه چې یار زما به دا خپل خپلوان خیال ساتي، زما د بچی به عزت کوي، زما د بچی به قدر کوي. خو بچی 3 میاشتې د وادو شوې، خپل سخر 4 میاشتې د وادو شوې، خپل سخر مجبوره، خپل خاوند مجبوره شو. ولې مجبوره شو؟ چې جینۍ یې تار کا او جینۍ یې 500 ته ورسوله. قدرمندو کاشف علي چې داسې خلکو سره ونه درېږي، کاشف علي د داسې خویندو میندو د داسې پلار اواز اوچت نه کړي نو دوی له به څوک راځي، د دې اواز به څوک اوچتوي. قدرمندو چې لور ورکوئ، خور ورکوئ، لږ سوچ کوئ چې دا لور خور زه ورکومه، لږ سوچ پکار دی. او هغوی ته هم سوچ پکار دی خلکو ته چې یو لور را واده کړي، یو خور را واده کړي، یو بچی را واده کړي نو لکه د خپل بچي خیال ساتل پې پکار دي. قدرمندو نن سبا ډېر ظلم زیاتې کېږي او تور سرو سره کېږي. نن سبا ولې خپل خاوند مجبوره شي، ولې خپل خاوند مجبوره شي چې تار شي خپل یار خپلوان دي، یار ستا څه کېږي دا خپل دی دی که نه چاچا زه د ستا غم کې چې څومره خبرې هم وکړم کمې دي. دا راته ووایه د ستا بچی سویمه ورځ ده چې وفات شوې ده او دا کسان ولې مجبوره شو؟ زما د بچی د مرګ 4مه ورځ ده نن. میټرک تعلیم مې پې کړی و، حفظ مې پې کړی و. دلته مې صرف ګناهګار په دې یم چې ما علاج له راوستې وه. زما لورې چې وفات کړې ده او دغه زورنه یې ورسره کړې ده پوه شې په دې باندې چې ته پلار ولې بوتلې علاج لپاره، ولې موږ مړه اوسه. زما لور خو ورته ویلي چې یاره زه بیمار یم پوه شې ما لږ بوځه ډاکټر له. دې ظالم ورته ویلې دې زوم مې وایي ته هر وخت بیمار یې او 4مه میاشت زه واده 4مه میاشت کې چې د ښځې نه دونه د هغې پوه شې الرجي او ته ترې دونه د هغې پوه شې ته ښځې ته وایې چې یاره زه یې نشم ځان نشم بوتلی ته به هر وخت بیمار یې. زه ګناهګار په دې یم پوه شې صرف کافر په دې شوم چې ما لور علاج له راوسته. 11 بجې ورپسې د شپې رالو په باندې 11 بجې زما د کوره دا راته وایي دا لور تا چا له ورکړې وه؟ دا مې جي د مشرې خینې زوی له ورکړې وه. خپلو خپلوانو له دې ورکړې وه. 3 نمبر کې زوی دی جي. ما خو دې دپاره ورکړه چې څنګه ما سره مخکې مینه وه پوه شې د دې خینې او زما د بچو به یې ښه دغه کولو. ما زه چې دا زما د دې لور به هم ښه خیال ساتي لکه د خپلې لور په شانتې. ما ته چې داسې پته وی چې زما لور سره به دا دغه کې خو چا ته خپل نصیب څه پته وي نو ما سره د انصاف وشي او زه انصاف غواړم. انصاف به کېږي چاچا. دا راته ووایه ته وایې چې میټرک پاس ده که نه تعلیم یافته جینۍ ده، ولې هغه خلک مجبوره شو د ستا لور له پانسي ورکړه؟ زما لور له صرف زور نه په دې ورکړی، په دې ولې تکلیف ورکړی چې تا پلار ته کال ولې کولو، پلار ته ټلیفون ولې کولو، په دې باندې دغه کړې ده چې پانسي که د هغې نه پسې هر مهر ورکړې دي که پانسي کړې ده چې پانسي که پوه شې هغې نه پسې بیا وله د پانسۍ پروګرام جوړ کړی پوه شو په واشي مشین او بیا ټیپایي ورته ایښې وه بیا پکې کې یوه تکلیف وټه دغه کړې وه. نو په مرګ باندې ظالمانو چې مړم که نو بیا خو سره داسې ظلم مه کوئ که نه زما بچی سره. ما ته به ټلیفون کړی و چې یاره بلډ پرېشر یې کم شوی و پوه شې ما به درته بخلي وه په نامه د الله پوه شې. ما ته خو پته وه چې ما ډاکټر له راوستې چې بیماره ده پوه شې بلډ پرېشر یې کم دی. نو تاسو وله دونه سخت ظلم ورکوو، دونه سخت ظالمان وي پوه شې. زما لور دونه ظلم کړی و، ما ته دې د خپلې لور ګناه وښیي چې زما لور څه ګناه کړې وه.
چېرته خپلې بیمارۍ نه یې مړه شوي چاچا نه جي خپلې بیمارۍ نه مړه شوې هغه ډېره ظهور والا او ډېره دغه ذهني انسانه وه پوه شي هغه د دغه والا نه وه پوه شي چې پولیس والا لیکزاده صاحب په خپله باندې وویل پوه شي چې یاره دا جیلی دغه نه ده خودکشۍ نه ده خودکشي نه ده کړې دا د خودکشۍ نه ده دا خودکشي دې نه ده کړې زه ډېر مشکور یم د سی سی پي عباس صاحب د عمران خان صاحب پوه شي ما سره د انصاف وشي زه انصاف غواړم زما بچی سره خپله څه کوې چاچا زه رشکه چلوم د رشکې ډریور یم پردی رشکه چلوم نن څلورم ورځ د رشکه زما ولاړه په پردي کور کې د بجلی بیلونه را باندې وایه دغه دي پوه راغلي دي نه مې داخل کړي د ګیس بیل راغلی نه مې داخل کړی زه به دې سره دا خو ډېر زورور خلک دي زه خو غریب سړی یم ملنګ سړی یم زه د بجلی بیل نشم داخلولی زه به دې سره دښمني څه وکړم او زه به دې سره کوټ کچری څه وکړم څه به وپالم زما لور سره ډېر زیاتې کړې زه انصاف غواړم انصاف په غواړم زه ماله به انصاف حکومت راکوي دې نه مخکې خو ستاسو څه لانجه مانجه څه کونجه خو د خلکو سره نه وه نه جي جګړه مګړه خو نه وه شوې په دغه شپې چې زما لور بوتله په دغه شپې باندې ولا ټول تکلیف ورکړی دی تا راوستې علاج له وه ما علاج تا ویل علاج به ورله زه وکړم علاج به ولا زه وکړم ولا مې کړی و علاج ما کرې پرې نښه ترور ته یې ویلې وي زه هغه به وځم هغه به وځم خپله لور دې ورسره دې پرېښه دې ترور ورسره پرېښه ما ورته ویلې ما یاره مې پرېږده ورسره ما دا جیلی بیماره ده پوه شه خیر دی سهار به یې بوځي مطلب هغې ورته وي ته ولې پلار له لاړې دغسې خبره ده ټلیفون کړی و دا څونه تکلیف علاج به له مونږ کړی و علاج به دله مونږ کړی او سهار نه چې الټیانې پې لګېدلې وي سهار نه دی الټۍ کولې پوه شو دي تر ماسوتنه پورې ماښامه پورې دې علاج نه و بوتلې دې خواښې دې ترور نو چې کور کې دومره څوک نو چاچا چې ستا لورې پانسي کوله چا ورته ویل مه کوه دا د چا خور ده دا د چا لور ده په دغه باندې خو ماما ورلو پوه شي مشر ماما ورلو پوه شي ورته ویلې چې د خدای ظالمانو په دې دونه غټ کور کې چې تاسو دې له د پانسۍ رنګ ورکړی دی او د خودکشۍ رنګ ورکړی دی ظالمانو تاسو خو چې نه په دې دونه غټه کور کې چې نو تاسو نه د جیلی ور څنګه بند کو څنګه دنه پانسي واچوله دې جیلی ځان نه پانسي کړی دا تاسو سره دغه کړی دی پوه شي او دا تاسو دغه کړی دی چې خپله مجبوره شوي نه خپله یې ځان نه چې په خپله یې نه دی پانسي کړی ځان زما لور داسې تغمې مغبې پې ولاړې وي تغمې پې ولاړې وي خو د بل انسان د دغه وي د خپل دغه نه وي د هغې دغه بله پېشر کم و هغه دونه دغه نه وه پوه شي چې کله زما د کور تله دې مشرې خور وته برکه په سر که او لاسونه د غریبې رپېده پوه شي دې وره پورې چې راله دې ور کې نه شو وتی زما لور پوه شي او رشکې ته دې مسلمان چې دی ظالم په خپله وخېجوله رشکې ته دونه تکلیف کې به پوه شي او هغې د دې خاوند د زړه مانو ساتلو ورسره روانه شو تعلیم یافته انسان هر ځای کې چې خدای پاک کامیاب ساتي الله به خیر کړي چاچا الله به خیر کړي قدرمندو مور وي یار مور ته به پته وي دا بچی ډېر په سخته لویږي دا بچی نه دی بچی یو پلار ته پته لګي چې بچی څومره درد دي بچی څومره ویري مور او پلار ټول عمر بچی دپاره تېر کړي او هغه بچی چې بیا لوی شي او د مور او پلار نه په تیار لاړ شي نو دا مور او پلار به بیا غم خوري یار دا مور او پلار به بیا خفګان وي د دې مور او پلار به بیا ویري قدرمندو زه چې څومره خبرې هم وکړم کمې دي مورکې دا څه شوي و ته ووایه که نه زه خو ترې نه خبر خو زه خو کور کې وم پلار یې تللی و رشکۍ اوښکلې وه مزدوري کوله چې دې کور ته رالو ماښامه وایي ما ته ټیلیفون کړی و میلسې ویلې وایي ما رشکه چلوله ما ورپسې کټ کړو چې زه کور ته لاړ شم زه به تا ته وکړم چې دې کور ته رالو زما دغه و ما ورته ته ورته وکړه چې څه وایي چې ده ورته ټیلیفون وکړو دې ورو خبرې کولې ما ورته ولې لورې مې وي ما جامې وینځلې او سر را باندې ګرځېدو زور راکې نشته دی وایي زه له پوړونه را پرېوتې یم ویم تیزې خبرې کوو پوړونه را پرېوتې یم میل کم زیرې خوږ دی وي لاس مې خوږ دی میل دغه دارو له نیتلې وي ببو راته ویلې چې فرج کې ستنه پرته راواله چې دا ډاکټر درته ووهي وي مې کومه ستن وایي اسرن و بیان ستن به وي لاړم ډاکټر راته وواله ما تل خاوند نه دی راغلی وي ولې نه دی راغلی میل هغه راته څه ویلې هغه دارو له بو نه تلې وی هغه راته ویل چې زه تا سره څه وکړم ستا چې واده شوی دی نو زه تا هر وخت دارو له بوځم زه خو تا نه خلاص نه شوم او هغه لاړو د ماما زوی راغلی و د سعودي نه وی هغه لاړو تیرو ته هغه له لاړلو چې زه بازي له ځم نو ما ورته ویل خیر دی میل هغه چې په چوټۍ راغلی دی هغه له به بیا تلی و ته به یې دارو له بوتلی وي یا ته چې د دارو له بوتلی وې تا به آرام کړی و دی به هغه له تلی و هغه چې دی ما ورته ویلې موږ څنګه چل دی نو زما خوړه خوږېدو زما خو لور وه ما ویل دا خو شپه راله اوس 9 بجې 9 بجې ما دې سره خبرې کولې ما ورته ویلې زما خو زه خو بېتمه شوم چې خاوند تې هلته لاړو او ترور وتل پرچ کې ستن پرته راووهه زه بېتمې شوم ما ورته ویلې نوره څنګه وي ته به مې راویم ښځه پاسه لاسونه خپې لونده که
مخ ووینځه زه دې پلار درلېږمه ما ده ته ویل ورشه ویم هغه راوله سادیا ویم ناجوړه ده دارو یې راوله او دارو ورسره کېناستلو ده دی ورسره کېناستېدلو ده په هغه مخ بوتله ما ورته ویلې مې چې دا ته دارو له بوځې که دې ته یې ډریپ وخېجولو او که ستنې ووالې دا ماله راوله د دې کور د ګڼې دی د دې کور کې ارام نشته چې دا دلته ما کره لږ ارام وکړي دا راله دلته کې کېناستله ما ورته ویلې ولې وي زه په وړونه را پرېوتې یم دې له ما را لاس وکتوره دې له ستوڼې تنګ و ما وله اوچت نه کړلو ما وله پرېښلو مې ولې دې سر کې دلته ګوتې ووالې وي ما پورې سر نشته دی سر مې نشه نشه دی مې روټۍ یې خوړلې ده وي نه ما وله ترکاري ګرمه که ما دې له خوله کې یو نوړی ورکړه دې نه خوړه دې خور وله پی ګرم که کلسیم ورته واچوله دې خور وله شات ورکړه بس دې خبرې کولې ما ورته ویل بس پرېږده مړې دا خبرې پرېږده راځه سمله میلې چې ته لږ ارام وکړې چې ستا را برکپرېشل روچه شي چې دا سمله سره دې سترګې ورلې دا خاوند یې رالو ورې ووالو چې ورې ووالو نو دیم سر روچت کو زم را پاسېدم ما دته ستړي مه شي که میل کېنه وي دې تاسو ته ټیلیفون کړی و میل ما راته کړی و وي دې تاسو ته ویل چې ما دارو له بوځه ما ارتل نه وسه دې خو نه وویلې خو دې وویلې چا رانه تېروو ته لاړلو او دا ترور راتل چې په پرچ کې ستن پرته راغه ووهه نو میل ما راوسته ټوله شپه وه میل ما دارو له راوسته وي دا ما سره ځي ما ارتل نه زه ته لاړ شه ته لا رښځې لیک نه چې ته کله رښځې لیک شي بیا راشه دې ته به سهار له ډریپ خېجو چې دا ښه شي بیا به یې بوځې د ویل زه بوځمه دې کې زما لور راپاڅېدله الټیانې کولې دغلته کېناستله هغې الټیانې کولې او دې ورته غوږ کې لګیا و چې هر څه یې ورته وویل دا راله کټ کې کېناسته دې ورته وي ځې او ځې او ځې خپل خاوند ورته وي خاوند ورته وي ځې دا ما ته مو ګوري خاوند ته مو ګوري بیا یې ورته ویل ځې دا ما ته مو ګوري خاوند ته هم درې ځلې ورته وویل چې په درېیم ځل یې ورته وویل زه دې ته ورجوخته شم ما تل لورې ځې وي مورې زه به لاړه شم ما تل ښه دا خورې راپاسېده بورکۍ ورته په سر کله دا روانه شوه ښه خشته چشته شابکه روانه ټیک ټاک و مورکۍ دې زینه شد ټیک ټاک ښه خشته چشته شابکه روانه شوه دې ور کې زما لور روبن واچولو زه ورسره د کوڅې لاړمه دغه کوڅه کې رشکه راته وکړله دې خاوند ورته د رشکې ګېټ ونیولو او دا پکې کېناسته او دې پلار ورته ویلې وي وخورېتله بودېتله خو وي که ډب دې وله ورکړی و ویسته او زما به خبرې دې نه مخکې خاوند والې وه ستا لور له دې نه مخکې داسې سارکات کړي وو نه هېڅ هم نه زما کور هم باندې م ښه ګرانه خاوند دې خو خاوند خاوند بیا ولې مجبوره شو چې د ستا لورې تار کا د ستا لور ته یې پانسي واچوله پته نشته زه څه خبرې ستا لور خو بیماره نه وه نه زما لور جګه جوړه وه زما لور میټرک پاس کړی و زما خشته هوښیار ایجوکیشن تعلیم یافته وه جی په دغه کې ارګېشن تا ته خو بې خامخا د زړه خبرې کړي که نه مورکۍ یو لور چې کور کې واده شي نو هغه بیا مور ته د زړه خبرې کوي چې زما زندګي څنګه روانه ده زه ژوند څنګه تېروم تا ته خو بې دا خبرې کړي هغه به چې راتله بس ما ته به هم د دې خاوند صفت کولو دونه پې ګران و چې کینیم چې پاسیم دې خور ورته ویلې نن د پیر ورځ ده په نن دا مونږ کرې وه په نن ورځه دا ټیم لا دا مونږ کرې وه دې خور ورته ویلې وي چې دلته مونږ کره راځي وي دلته سمې خبرې کوئ بلې خبرې ډېر مینهناک خاوند دی بس د دواړو ډېره مینه وه زه څه خبر یم چې دا څه چلو شولو دا اوس تا ته کانفرم پته ده مورکۍ چې دا خپل خاوند مجبوره شوی دی خپل سخر مجبوره شوی دی د ستا لور ته پانسي ورکړې ده که نه دا پې تاسو ثابت کوئ نه بس مونږ ته نیو خبر چې دی په څه مړه کله خو به دا بیا وروسته لکه مطلب دې ځینه سمه دمه تلې وه سمه دمه ټیک ټاک تلې وه ټیک ټاک روغه رمټه یې زما را کوره وښکله زما زمه زما لور وه ماله یې را کوره روغه رمټه وښکه ماله یې راړه دنیا ورانه کله به زما ته د انصاف هغه شي به زما د حکومت ته هغه ته خواست دی چې به زما غریبي عجیزي ده زما خو دغه واړه واړه بچي دي زه به دا نورې لوړه نه وادوم زما ته خو دارې نورې هم درې ناستې دي زه به دا څنګه وادوم دا به هم زه ورکوم او ماله به یې مړې روړي زه به دا نورې لوړه څنګه وادوم دنیا ولې دومره ظالمه شوه په تور سر یې څوک هم صرفه نه کوي مورکۍ دا ولې مورکۍ های های ربا قدرمندو یو میټرک پاس جینۍ به یار څه داسې حرکت وکړي هغه خو به دا سوچ کوي چې زما مور ده زما پلار دی زما مور او پلار به ډېر عزت کې وخت تېر کړي زما مور او پلار به ډېر حیا کې وخت تېر کړي هره تعلیم یافته خور لور دا سوچ کوي د مور او پلار دپاره ښه سوچ کوي قدرمندو ډېرې خپرونې مې وکړې زه هم ډېرې چغې مه ووالې زه ډېر وکړېدم هر ځای کې زه دا چغه وایم چې انصاف 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 پرېږدي یاره دغه جیل کې پې دغه دال مه خلاصوئ یو پانسي کې یو له پانسي ورکوئ نو بیا به بله خور نه جاړي بیا به بله مور نه جاړي بیا به د بل پلار سترګو کې اوښکې نه خو نه پوهېږم تحریک انصاف دی او پاکستان تحریک انصاف حکومت دی
موږ وایو د هر غریب ته به انصاف ملاویږي، هر یتیم ته به انصاف ملاویږي، هر بېوسه ته به انصاف ملاویږي. قدرمندو په دې کهاني به تاسو خپل هم پوه شوي. لور و ایجوکیشن و تعلیم و پلار راوستې وه چې زه ورله علاج کوم. پلار دې دپاره راوسته. چاچا دا راته ووایه مورکې الله به خیر کړي، چاچا دا راته ووایه تا دې له راوستې وه چې دې به زه علاج وکړم. هغې ورته وایي چې ته ولې پلار له لاړې؟ ولې پلار له لاړې؟ د دې د وجې د ستا لور لاړه. د دې وجې زما د بچی لاړه. زما د بچی باندې چې کومه خبره پرته ده د دې د وجې پرته ده. ډېری چې پې پروت دی د دې د مطلب خپل وجې. پلار له ولې تلې؟ خپل پلار له ولې تلې؟ تا خپل پلار ته ټلیفون ولې کولو؟ پلار یې نه؟ نو زما خو دا دې ټولو هغه ته عوامو ته دغه ته خواست دی پوه شې چې په خپلو کې خو یو رښتې مه کوئ. مینې نشته دی پوه شې. دا خپله سکت رورې وه او خپلې سکت رور ورسره دا د خپلې سکت رور خاوند ورسره دا دغه وکړو. د خپلې سکت رور زوی ورسره د دې زما د دې ښځې کور وه. یا مورکې دا خو د ستا خپله وینه وه که نه؟ ما خپله خور وه چې زما لور لاړله کور ته ترور هم بې عزته کله په کور کې بل لیور هغه هم ورته کنځلې او بې عزتي وکړله. ده سره خو خپله ښځه کور کې وه. زما لور نه یې څه غوښته چې زما لور ته یې بې عزتي ورکړله. ټولو په کور کې په دغه ساعت هم بې عزته کړه چې کور ته لاړله. الله به خیر کړي. ته موبایل نمبر خپل ووایه. د موبایل نمبر 0313 90 63 545. یو ځل بیا ووایه. 0313 90 63 545. قدرمندو کم موبایل نمبر دی چاچا وویل خو په سکرین به چلیږي. زه به دلتې یو دوه خبرې کوم زما حق جوړیږي. چاچا وویل چې خپلو خپلوانو کې رشته مه ورکوئ. یار خپله وینه خپله وینئ، خو خپله وینه بیا ولې دومره ګرمایش وکړي، دومره جوش وکړي چې هغه بیا سوچ نه کوي، سمج نه کوي. یار تورسرې ده، هر کور کې تورسري، هر کور کې داسې خویندې میندې وي، هر کور کې تورسره موجود دي. زه خلکو ته هم ریکویسټ کوم چې رشته ورکوي لږ سوچ سره یې ورکوي، لږ سمج سره یې ورکوي. قدرمندو او هغه خلکو ته هم ویم چې تاسو د بل خور ته لاس اچوئ نو د ستاسو خور ته به سر کې لاس اچولی کېږي. تاسو د بل خور تار کوئ نو د ستاسو خور به سر کې تار کېږي. قدرمندو خبره سوه تاسو مکمل اورېده. خبره دغه وه چې پلار وي ما علاج راوسته. خاوند ویل چې ته ولې لاړې؟ ما به در علاج کړو. د هغې د وجې خور ته پانسي اچولی کېږي، د هغې د وجې خور پانسي کېږي. قدرمندو انصاف زه په تاسو پرېږدم، انصاف زه په هغه سربراح پرېږدم، په هغه MNA هغه MPS پرېږدم، په SSP اپریشن باندې پرېږدم، SHO باندې پرېږدم او زما هغه مرزاګان چې زما په سیټونو ناست دي او غټه تنخواګانې یلي، زما هغه کانسټیبل چې کم تکړه دي او زما واز اوري نو د دې مورکې سترګو کې دا اوښکه د پلار دغه جړه زه په تاسو پرېږدم. غریبي ده، پلار د یو روشکې ډریور دی. د پلار زړه ډېر غټ دی چې په دې بچو هم تعلیمونه کوي، په هغه بچی هم تعلیم وکړو خو بس لاړو. قدرمندو دغه نمبر به چلیږي، دا د پلار نمبر دی. غریبیم ده، بېوسیم ده، کور کې جړه فریاد ویر دی. قدرمندو دا فیصله زه په تاسو پرېږدم، په دغه سربره یې پرېږدم، په دغه مشرانو یې پرېږدم. انصاف غواړي دا خلک، دی به دې نه بعد ځي عدالت ته، بیا به های کورټ ته ځي، بیا به سپریم کورټ ته ځي، بیا به د لیونیانو غوندې منډې تړلې وي، کله چاله کله چاله، نو خرچه هم ډېره لګي. کم نمبر دی د دې پلار نمبر دی، ریکویسټ درله کوم د پلار سره ودرېږئ، د دې پلار خلاص جوړ شي. قدرمندو اخره کې به زه بیا هم ریکویسټ وکړم رشته ورکوئ، سوچ سره یې ورکوئ، سمج سره یې ورکوئ، لږ سوچ پکار دی. تور سرې ډېره ګرانه باندې لویږي، دا تور سرې ډېر کړا غواړي، دا تور سرې ډېرې جړې دي. هره مور او خور تور سرې دپاره زندګي تېره کړي. هره مور او خور دا سوچ کوي چې زما لور ده، زما لور به واده شي، سکون کې به شي، حیا کې به شي، عزت کې به شي. نو هر مور او پلار له دا سوچ پکار دی چې زه یو لور ورکوم، زه خور ورکوم، دا زه کوم ځای کې ورکوم. لږ سوچ سمج پکار دی. د یو تور سرې دپاره دا هم یو سوال دی. قدرمندو د دې پلار نمبر به په دې سکرین چلیږي، پلار سره ودرېږئ، د پلار خلاص جوړ شي. خپل وس مطابق چې سم وي، دغه د درشکې ډریور دغه بچي هم ساتي، دغه بېوسه مور دغه بچي، دا زه په تاسو پرېږدم. د دې پلار سترګو کې دا اوښکه زه په تاسو پرېږدم. خپل کیمرمین وسیم جان سره چپ چپ ته په الله سپارم. فیصله زه په تاسو پرېږدم. الله م لره. والسلام. اوس چې دنیا را یادوم پکې وختونه لګي زړګې چې تا نه صبر